د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله به هم د په سفر باندې تو نو غنی بیبیانی وی ډیری بیبیانی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د بیبیانو په منځ کې خسنه واچو نو د کمی بیبی چې خسنه براوخه ته هغه به د ځان سره بو وستله په سفر باندې دا ځل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو په منځ کې خسنه واچو نو خسنه د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها راوخت داغه خسنه راوخت چې کله داغه خسنه راوخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره په سفر کې بو وستله غزا وشوله او چې کله صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا نه فارغ شو واپسې کې راتلل شپه شوله په یو بیابان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرامو سره پړاو واچو د شپې آرام وشو خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې لا سبب نو ختلې سبب اوختو چې څنګه به سبا اوختو نو منځ به وکړو او سمدستي به په تیاره کې روانېدل خپل سفر به دوباره شروع کو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ویزه چې پوه شم چې وس د تلو ټیم دی ویزه لاړم تقاضي ته بولو براز تلاړم زنګلو سیټ تلاړم ما چې بیا قافله نشي ودرېدې خو راشه بولو براز خپل حاجت فرکا بیا سفر دی ویزه چې لاړم زنګل طرف ته نو واپسې کې چې راتلم زما په غاړه باندې یو امیل هغه رانه ورتاو شو چې هغه ورتاو شو زه په هغې پسې ګرځېدم ما کتو چېرې ماته به زما هار میلو شي دلته کې صحابه کرامو هغه کجاور اغستې ده او په اوښ باندې ایښې ده او هغې خیال دا کړی دی چې په دې کې عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په دغه زمانه کې د زنانو وزنونه زیات نه داسې نری زنانه وي ځکه چې خوراکونه کمزوري وو او اوسنو زنانو په شانتې نه وي نو زه کمزوري وم هغې کجاوه اوچته کړه په اوښ باندې کېښوده مقصد دا و چې عایشه پکې ناسته ده نو یې زه په کجاوه کې نه وم او قافله روانه شوله زه چې رالم او راورسېدم وی چې مې وکتل خلک رانه ټول تللی دی ځای خوشی دی وی زه هلته غلې کېناستمه وی سوچ مې وکړو په دوی پسې وروستو ځمه نو پته نه لګي چې لاندې کړمه کو لاندې نه کړم ځکه هغه په اوښانو او پاسونو دی او زه پیدل یم نو شپه د لاندې به یې نه کړمه خو ښه به ګډه وډه شم تینه ښه خبره دا ده چې دلته کې کښېنمه نو چې کله نبي علیہ الصلوۃ والسلام زما معلومات وکړي او زه نه یم که نه نو په ما پسې به واپس دلته بیا راځي بیا هلته غلې کېناستم چې کېناستمه وی ځواني وه نوی عمر و بس داسې کېناستمه لوپټه مې په ځان راواچوله اوده شوم سترګې مې ورلې په دې کې چې سحر رڼایي لګېدلې ده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله بعد د سفر کو نو د ځان نه به یو وروستو یو کس پرېښودو هلکه ته دلته پاتې شه سحر کو د چا نه څه شی پاتې شوي نو ته به یې په رڼا کې روچت کې مونږ پسې به راځې ځکه چې قافله خو به د شپې روانېده که نه نو سحر به ته وګورې خو د چا نه څه شی پاتې شوي نو ته به یې رالې او په مونږ پسې به راځې په دغې ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفوان رضی الله تعالی عنه ځان نه وروستو پرېښی و نو چې کله رڼایي ولګېده او صفوان رضی الله تعالی عنه داسې وکتل چې دغلته څه شی دی څه تور څه شی ښکاري نو چې لږ ورنږدې شو نو ویې کتل هغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور وه او صفوان رضی الله تعالی عنها عایشه رضی الله تعالی عنها لیدلې وه که نه د پردې حکم لا نه نازل شوی چې د هغې نه یې مخکې لیدلې وه نو څنګه چې وکتل د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اوده ده او مخې ښکاره دی نو چې هغه وکتل چې دا خو د نبي علیہ السلام بیبي فاتح شوې ده نو د خولې نه بې اختیاره په چغه دا وختل وی انا لله و انا الیه راجعون دا د خولې نه وختل نو چې دا د خولې نه وختل عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما سترګې وغړېدې نو څنګه چې مې سترګې وغړېدې نو زر مې په مخ باندې لوپټه راواچوله مخ مې پټ کو وی قسم په الله
چې زما سره صفان بل خبره نه ده کړې خو اوښ یې راوسته او غلی زما خواته کېنو او زه کې جاوید ته وختم سواره شوم او هغه اوښ د موار نه ونیو مخکې روان شو مخکې روان شو تلو تر دې پورې چې د قافلې سره یو ځای شو قافله خو لاندې کړه او دلته کې منافقینو ته مکفه لاس ورله د منافقینو چې کوم سردارو عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین د منافقانو مشر دا خبره خواره کړله غلی د یو سره غوږ جنګولی کله د بل سره غوږ جنګولی نعوذ بالله وی د عایشه د صفوان صلی الله روانه ځان یې ورته پاتې کړی و د نبی علیه صلات سلام د بیبي متعلق دا خبره شروع کړه وی د عایشه د صفوان سره غلطه لار وه نو ځان یې ورته پاتې که وګوره دواړه یوازې په موږ پسې راله دا قصه یې شروع کړه اوس عایشه رضی الله تعالی د ځان نه خبر نه ده چې ما پسې کومې خبرې کېږي دا خبره رو چلیده په قافله کې چلیده حتی در دې پورې چې بعضې ساده مسلمانان چې صحیح مسلمانانو هغه هم په دې خبره کې گرفتار شو د دغه منافق په خوله باندې څه وکړو اعتبار یې وکړو عایشه رضی الله تعالی فرمایي وی چې کله موږ د سفر نه رالو زه کور ته راورسېدم نو زه بیماره شوم یو خو بیماري دا و چې سړی د سفر نه راشي ستړی وي که نه وي د هغې سفر د وجې نه ستړیا را باندې و بیمار وم د هغې د وجې نه وی دویم دا چې د نبي علیه صلات وسلام زما سره هغه مینه نه وه زه خبر نه وم خو نبی علیه صلات سلام به چې کور ته راغی نو صرف سلام به یې چو اخوا سیواګرې خبرې ما سره نه کولې نو ما وی چې د الله په رسول باندې څه شوي دي ما سره هغه مینه نه ساتي ما سره هغه خندا نه کوي ما سره هغه شانتي نه کیني چې څه وجه ده وی د نبی علیه صلات وسلام د بې رغبتۍ زما په هغې بیمارۍ کې لږه نوره اضافه وکړه وی دومره بیمار وم سخته تبه مې وه چې ګرځېده راته هم مشکل و وی داسې ماښام ماسخوتن ټیم و تیاره وی زه بیت الخلا ته تلم نو بیت الخلاګانې په هغې وخت کې داسې نه وي خو خوشې کورونه و زنانه به داسې سارا طرف ته تلې وی زه سارا ته تلم بولو ته نو چې واپسۍ کې راتلو نو زما سره مستح مستح و د مستح رضی الله تعالی عنه مور را سره وه دا مستح بدري صحابي دی د هغه مور را سره وه هغې زه د لاسه نیولې ومه نو هغې په دې صادر کې د خپلوان خطه ټکره وواله نو چې ټکره وواله وي د خولې نه یې دا وختل چې تعیسه مستح تباه شي خپل زوی ته یې خیرې وکړې ما ورته وی چې مورې دا څه کوي ته خو مستح ته خیرې کوي تا ته پته ده خو بدري صحابي دی ته یو بدري صحابي ته خیرې کوي دا ته څه وایې هغې راته وی چې عایشه ډېره ساده یې عایشه ډېره ساده یې ما وی چې ولې وی چې مستح په تا پسې کمې خبرې کوي ګوره دا بدري صحابي و صحیح مسلمان و خو د دې منافق په هغې چال کې دې غریب هم راغلی و ما ته وی چې زما زوی مستح ستا متعلق څه خبرې کوي ما وی چې مورې څه خبرې کوي چې خو دا خبرې په تا پسې کوي په تا باندې تهمت لګولی دی او زه چې د خبرې نه خبر شوم که نه چې د نبي علیه صلات وسلام مینه زما سره ولې هغه شانتې نشته وی کور ته رالمه وی بیماري مې د حد نه زیاته شوه تبه مې ډېره زیاته شوه ډېره زیاته وی د نبي علیه صلات وسلام چې راغی که نه ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبره که ستا خوښې زه مې د مور کره ځمه که ستا اجازت وي زه به چا کره لاړه شم د مور کره لاړه شم نبي علیه صلات وسلام راته وویل چې لاړه شه قسم په الله چې د نبي علیه السلام دې ټکي چې لاړه شه ماله په بیمارۍ کې نوره اضافه وکړه وی ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به چې کله مو ما وویل چې زه د پلار کره ځمه نو نبي علیه الصلاة والسلام به راته فرمایل چې حمیره څه له ځې دا حمیره به نبي علیه الصلاة والسلام عایشه رضی الله تعالی ته د مینې نه وي حمیره وایي موږ په پښتنو کې سوربوني نو ما ته به وایي چې حمیره څه له ځې مه زه ته خو بله ورځ یې تلې اوس بیا وایي چې زه د پلار کره ځم او دا ځل مې چې د تپوس وکړو چې زه د پلار کره ځم نبي علیه الصلاة والسلام راته ډایرکټ وایي چې لاړه شه زه دې ټکي ښه خفه کړم ځکه چې کله د خاوند د ښځې سره مینه یې که نه نو د پلار کره یې نه پرېږدي د پلار کره یې دا وایي زه د پلار کره ځم نو دی وایي نه به ځې دا دومره بېوقوف وایي دا ښځه چې خاوند سره په دې خبره جګړې کوي او جګړه پې څه نه کوي هغه ستا سره مینه کوي ړی درنه نه کېږي نو ځکه وایي مه ځه او چې دا کم یو تې تنګ وي دا وایي زه د پلار کره ځم نو وایي ځه وره کېږه سړیه پړه کې وایي خدای مې دې ستا نه خلاص کړي چېرته اډو راځمه نو هغه ورته وایي ځه
خو چې کم خاون ښځې ته پوی مزه د پلار کره نو پوه شي چې دا خاون په دې ښځه باندې څه دی مین دی او هلته ډېرو شپو ته نه پرېږدي نو دا خاون په دې ښځه باندې څه دی مین دی د هغه بعضې بېوقوفه که پکې جنګ کوي د خاون سره ته مې د پلار کره نه پرېږدي نو چې دا درته ووایي چې لاړه شه یو 2 میاشتې تېرې کړې بیا ما پسې راځه نو بیا به دې خوله وازه کړي بیا به جاړي بیا به وایي چې ما ته توجه نه راکوي نو ما ته نبي علیه صلات وسلام چې زه لاړه شه د پلار کره ما وایي چې وګوره دا ځل خو راته اړه ونه وي چې مزه زه ښه خفه شومه چې لاړم د پلار کره مې لاړم نو چې کور ته ورننوتم نو چې مور ته مې وکتل قرآن ورته پروت دی او جاړي چې بابا ته مې وکتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه ځان له په ژړا سر دی هغې ځان له جاړي وي ما ورته وایي چې بابا داسې خبره راپسې کېږي هغه راله جواب رانه کو وي مور ته مې ویل چې مورې په ما تهمت لګېدلی دی هغې راته دومره کرلې وویل چې عایشه ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي هغې راله دومره تسلي راکړه دلته کې نبي علیه صلات وسلام صحابه کرام راوغوښتل اجلاس یې راوغوښتو نبي علیه صلات وسلام په منبر باندې کېناستو خطبه یې وویله او وی جوړل ډېر زیات یې وجړل او وی فرمایل ما ته د عایشه په باره کې څه مشوره راکوئ که نه ما ته څه ووایه که نه زه څه وکړمه خلک په عایشه پسې خبرې کوي ما ته خو څه مشوره راکوئ که نه یو اواز پکې وشو د الله پاکه پیغمبره که ته د عایشه نه پړه کې ډېر زیات خفه یې که نه او ستا اړه یې نه غواړي د الله پاکه پیغمبره ازاد یې که طلاق وله ورکه ستا دپاره ښځې ډېرې په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه راپاڅېد د الله پاکه پیغمبره یو تپوس وکړم وی او عمره وکړه وی دا راته ووایه چې د عایشه نکاح ستا سره چا تړلی دی نبی علیه صلات وسلام داسې سر ښکته اوښکې بهېدلې چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره یې واورېدله نو داسې سر یې اوچت کړو مسکی شو اسمان ته یې ګوته ونیوله د عایشه نکاح ما سره چا تړلی دی ما سره د عایشه نکاح الله تړلی دی وی د الله پاک پیغمبره د طلاق خبره خو بالکل آخري خبره ده بالکل آخري خبره ده خو ستا سره چې د عایشه نکاح الله تړلی دی نو زه د خپل الله نه به تپوس کوم چې زما پیغمبر له دې څنګه ښځه ورکړې ده زه به د خپل رب نه تپوس کوم چې زما پیغمبر ته څنګه ښځه ورکړې ده پیغمبره چې الله د عایشه نکاح ستا سره تړلی دی نو صفایي به یې موږ په الله پرېږدو موږ ته به الله وایي چې عایشه څنګه ښځه ده او توره یې د تیکې نه راویستې او کړس یې ورکو او څوک چې به عایشه پسې خبرې کوي قسم په الله هغه زما د تورې په حواله که څوک چې به عایشه پسې خبرې کوي هغه زما د تورې په حواله که او چې د عایشه نکاح ستا سره الله کړی نو فیصله به یې الله کوي نبی علیه السلام چې دا خبره واورېده ډېر زیات اطمینان ورته راغی زړه ته یې سکون راغی وی عمره زما د زړه خفګانونه دې ختم کړو عمره زما د زړه چاودنه دې ختمه کړه او سیده د هغې ځای نه راپاڅېدو او راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته راغی او دروازه یې وټکوله ورته ابوبکر رضی الله تعالی عنه داسې مبارک صحابي دی که نه چې ټول خلک به د نبي علیه السلام دروازې ته راتلو او نبي علیه السلام به د چا دروازې ته تو د ابوبکر دروازې ته چې دروازه یې وټکوله نو دننه ورته د عایشه رضی الله تعالی عنها مور اواز وکړو وی من ببابي زما په دروازه باندې څوک دي زما په دروازه کې څوک ولاړ یی موږ ته نور تکلیف مه راکوئ د الله دپاره موږ په دې خپل غم کې نور فریدوئ په موږ نور مه بلسئ زما لور خو تهمتي کړه نو نور زما نه څه غواړئ دننه جاړي د بار نه ورته آواز وشو و ابوبکر کور والو ستاسو په دروازه کې د عبدالله یتیم بچی ولاړ دی ستاسو په دروازه کې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی ما ته دروازه لږه کولاو کوي که نه چې دروازه یې کولاو کړه نبي علیه صلات وسلام ورننوتو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټبر ورته فرمایي وي د الله پاک پیغمبر او تاسو په دې وخت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او نور خبرې به وروسته کوم خدا راته ووایي زما عایشه کم ځای ده زما عایشه کم ځای ده الله هغې ورته وویل وی زما لور چې ستا د کوره راغلې ده موږ ورسره خبرې کوو موږ له جواب نه راکوي بس جاړي او جاړي او جاړي جاړي او چې کله عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه که نه او د مور او پلار حالت یې ولیدو نو مسله یې راواغسته مسله یې راواغسته او یو تورې تیرې طرف ته روانه شوه مور یې پسې ورغله وی عایشه څه کوې ځان وجنې کو ځان ته تکلیف ورنه کړي دا ته څه کوې مورې ما ته څه مه وایئ زه د هغې رب دربار له روان یم چې په هغې کې موسی اوښکې توی کړي دي په هغې کې عیسی اوښکې توی کړي دي په هغې کې مریم اوښکې توی کړي په هغې کې آدم اوښکې توی کړي او د هغوی د اوښکو جواب هغوی ته میلاو شوی نن د ابوبکر لور بال ته خپلې اوښکې تویوي او امید ترې نه ساتي عایشه رضی الله تعالی عنها په جانماز ناسته ده او چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې واورېدې که نه نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی قسم په الله چې زړه د مې راله وی ټینګه نه شومه ما وی چې زما د دواړو جهانو سردار نه تاویږم او په چغو چغو ورته جاړم ورته خو بیا مې سوچ وکړو چې ته د رب دربار پرېږدې د خپل د رب په دربار کې چغې وایي هغه پرېږدې او خپل خاوند له به ورځې نه زه د خپل رب دربار نه پرېږدم د خپل رب دربار نه پرېږدم وی ناسته وم نبي علیه الصلاۃ والسلام مې خواله راغی وی ما ته وی چې عایشه ما وی چې حضرت جی وی چې عایشه خپله صفایي وکړه زه نن اورېدو ته راغلی یم زه نن اورېدو له راغلی یم ما ته خپله صفایي وکړه عایشه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته دا وویل چې زما حالت په شان د یوسف علیه السلام د پلار دی زما حالت نن په شان د یوسف علیه السلام د پلار دی وی دومره غم را باندې و چې د یعقوب علیه السلام نوم رانه مې هیر شو د یوسف علیه السلام پلار مې یاد کو او ما ورته وفرمایل چې اشکو وبسی وخذنی الی الله زه خپل جړه فریاد الله تبارک وتعالی ته کوم ما نه کلار شي زه خپل رب ته جاړم او ما ته به زما رب جواب راکوي خو زه درته ډېرې صفاینې بیان کوم نو تاسو زما خبره نه منئ ما دا خبره وکړه او کتل مې وی دا مې په زړه کې چې الله خو به زما صفایي ځکه کوي چې زه بېګناه یم الله به زما صفایي ضرور کوي خو دا مې په وهم او ګمان کې هم نه و چې دومره ضربه کېږي امام چې هغه غني ذات دی هغه بې پروا ذات دی چېرته زما صفایي به کېږي نو په کلاره به کېږي امام چې دا خبره وکړه که نه په نبي علیه الصلاۃ والسلام د وحي اثر شروع شو د وحي اثر دا و چې یخ جمع به و بلکل یخ جمع او چې کله په نبي علیه السلام به وحي راتله نو بدن به یې د خولو نه ډک شو په دې تندي مبارک به یې دا خوله داسې پړه کېدله خولې به پرې شروع شوې رنګ به یې تک سور شو تک سور په یخ جمع کې دا به په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې د وحي اثر و چې کله په نبي علیه الصلاۃ والسلام وحي شروع شوه ما چې عایشه مبارک تشه عایشه مبارک تشه الله ستا د زړه فریاد واورېد ستا د زړه فریاد یې واورېدو چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د وحي دا کیفیت ختم شو که نه الله تبارک وتعالی هم دا آیتونه مبارکه نازل کړي په دې سوره نور کې 18 سپاره کې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې د وحي اثر ختم شو که نه وی خندل ما ته چې عایشه مبارک شه الله تبارک وتعالی ستا صفایي ماته وکړه الله ستا صفایي ماته وکړله وی مور او پلار مې راته وی چې عایشه پاسه خپل خاوند ته غاړې وځه پاسه زه ضد ونیوم عایشه رضی الله فرمایي زه ضد ونیولم ما وی چې د هېچا شکریه نه ادا کوم زه د خپل رب شکریه ادا کوم تاسو خو ما صفایي نه منله زه هېڅ چاته نه پاسم پاسې د خپل رب ته په مصله پرېوتم او ومې جړل ما وی چې الله ته ډېر مهربان ذات دی تقریبا دا یو رکو سبق دی اندازتاً چې دا ټول د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په صفایي کې الله تبارک وتعالی د آیتونو مبارکه نازل کړي دي دا دومره مبارکه بیبي او مبارکه بیبي وجه سوا وجه پکې دا و چې د خپل خاوند سره ډېره مینه ساتله د خپل خاوند ډېر زیات خدمت کوو حالانکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په عمر کې ډېره زیاته کمه وه ډېره زیاته
او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رحلت نه وروسته داسې ژوند تیر کړی، داسې ژوند چې خپل ټول ژوند دین ته وقف کړی. کله به صحابه کرام چې کله په دینی مسله کې وان خطل کنه او مسله به ورله نه ورتله، نو فتوا به د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه اغستله، فتوا به د هغې نه اغستله چې هغې به پې دستخط وکړو چې دا مسله ټیک ده، نو هغه مسله وه. او د ښځې او خاوند ترمنځ چې څومره مسلې دي که نه، سنت طریقې دي د ښځې او تر خاوند ترمنځ د کور د ژوند نه خو بل سړی نه خبرېږي که نه، دا ټولې چې موږ ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام را نقل کړي دي، په دې کې د ټولو نه زیاته حصه د چا ده؟ د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. خو دې زمانه کې څه بدبخته خلک داسې شته دی چې کوم منافقینو هغه تهمت لګولی، هغه تهمت هغه اوس هم په دې زمانه کې لګي چې ورته شیعهګان ویلی شي.